पाकिस्तान व मुकाबला इंग्लैंड دویم ټیسټ د درېمې ورځې لوبه اختتام پذیر شوې ده چې د انګلند ټوټل ټیم په 291 رنزونو اوټ شوی دی. ورپسې د پاکستان ټوټل ټیم هم په درېمه ورځ باندې اوټ شوی دی او ورپسې د انګلند سیکنډ اننګز هم شروع شوی دی. د پاکستان مکمل بیټینګ یو ځل بیا چې کم مین کھلاډیان دي فلاپ شوي دي. شان مسعود سندي کړي، کامران غلام سندي کړي، عبدالله شفیق بیا سندي کړي. ټول بیټینګ لاین اپ د پاکستان ډسټرویډ شوی دی. مکمل سکور کارت در سره شریکوم، ډیر ټایم نه خرابو. تاسو په سکرین باندې ښکاري انګلند فرست اننګز کې نن پرون تقریبا شپږ کھلاډیان اوټ چې نن څلور وکټې د پاکستان بازاران وشتلي دي. که ښکته موږ راشو پرون بیټینګ ته جیمی سمت په دویمه ورځ باندې اختتام پذیر شو. جیمی سمت او برایډن کارس. نو جیمی سمت 21 رنزونه جوړ کړي دي، برایډن کارس 4 رنزونه، میتیو پارټس 25 رنزونه ور شوی، جیک لیچ 25 بال 25 رنزونه ور شوی، بشیر 19 بال 9 رنزونه جوړ کړي چې جیک لیچ پکې نټ آوټ هم پاتې شوی دی. د پاکستان له طرف ساجد خان اوه وکټې ایشتلي دي په 111 رنزونو باندې او نعمان علي 3 وکټې ایشتلي دي په 101 رنزونو باندې. نور بقایا فاست بالرانو پکې 4 وکټ نه ایشتلي دي. ساجد اوه ایشتلي دي او 3 نعمان علي ایشتلي دي. بیا ورپسې د پاکستان بیټینګ شروع شوی دی چې پاکستان په سیکنډ اننګز کې 221 باندې ټوټل ټیم اوټ شوی دی. عبدالله شفیق په 4 رن، سعیم ایوب په 22 رنزونو، شان مسعود 11، کامران غلام 26، سعود شکیل 31 رنزونه، رضوان 23، آغا سلمان پکې ښه اننګز کړی 63 رنزونه، عامر جمال 1، نعمان علي 1، ساجد خان 22 او زاهد محمود نټ آوټ پاتې شوی دی په 0 رنزونو باندې. جی که ښکته موږ راشو د انګلند له طرف جیک لیچ سپینر بالر دی 17 اوورو کې 67 3 وکټې شوی، بشیر 19 اوورو کې 66 4 وکټې، برایډن کارس پکې 2 وکټې ایشتلي دي او 29 رنزونه ورکړي دي. میتیو پارټ 19 رنزونو باندې 1 وکټ ایشتلي ده. جو روټ او بن سټوکس پکې وکټ نه ایشتلي. جو روټ 13 رنزونه ورکړي دي او بن سټوک هم 13 رنزونه ورکړي دي. جی ورپسې په جواب کې د انګلند بیټینګ هم شروع شوی دی. انګلند په 36 رنزونو باندې 2 کھلاډیان اوټ دي او انګلند له اوس د میچ ګټلو لپاره 261 رنز پکار دي. نور هم 261 رنزونه کچري انګلند جوړ کړل نو انګلند به دا میچ وګټي او کداغه 261 رنزونو کې د پاکستان بازارانو د انګلند بیټینګ فینش کو، د انګلند 10 وړه کھلاډیان یې اوټ کړل نو بیا دا میچ په پاکستان ګټلی وي. خازه کرول 3 رنزونه کړي دي، بینډاکټ په 0 رنزونو باندې اوټ شوی دی. اولی پاپ او جو روټ په کریس باندې ولاړ دي. اولی پاپ 21 رنزونه او جو روټ 12 رنزونو باندې په کریس باندې موجود دي. جی د انګلند بیټینګ کې گہرائی شته که د انګلند د خخ بیټسمنان زر اوټ شو نو خره کچري پارټنرشپ یو ځل روان شو نو بیا پاکستان ته به میچ ګټل انتهایی مشکل شي. د پاکستان سیکنډ اننګز بیټینګ تاسو ګورئ انتهایی خراب ترین بیټینګ. عبدالله شفیق بیا فیل، سعیم ایوب فیل، شان مسعود فیل، کامران غلام فیل، سعود شکیل پکې 31 رنزونه، رضوان فیل، آغا سلمان پکې صرف 63 رنزونه کړي دي. ورنه د پاکستان ټوټل ټیم به ډیر زر اوټ شوی و. جی نو پاکستان ته د میچ ګټل اوس 50-50 چانس دی. انګلند له هم د میچ ګټلو چانس ته، پاکستان له هم د میچ ګټلو چانس ته. کچره پاکستان خبالنګ کو پاکستان به وګټي او انګلند چرته پارټنرشپ بیلډ کو نو دا میچ په انګلند وګټي. جی نو دا مکمل سکور کارت او د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.